نو دا ابلیس بر خطر ونه چې کله فرشتو دا صفت کو د ایوب علیه السلام نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندگی نه کوي دا غزلو روغ دی هغه چې دا نه کوي نو څه چل بکي څومره ځمکې دی ول ورکړي دي څومره مال دی ول ورکړي څومره اولاد دی ول ورکړي څومره جیداد دی ول ورکړي هغه سره د څه شي کمې دی په زړه روغ دی نو چې ستا بندگی نه کوي څه چل بکي ته دې دا وره دی بیا ستا بندگی وکړي هغه څه ته ضرورت نشته چې ستا بندگی کوي نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ازمیخ په حکم ابلیس وی او ته په ازمیخ وکړه دې بیا داسې وکړي وی ټیک شو لاړ شه او د ده چې څومره ګډې او بیزي دي زه د هغې نه خپل حفاظت اوچتوم خپل حفاظت ته اوچتوم هغه ور لمړې کوم هغه لمړې کوم زه ته ول هغه مړې که دی بیا ستا بندګي وکړي ایوب علیه السلام چې څومره ګډې بیزي وي 2000 ګډې بیزي وي الله تبارک وتعالی په ټولو باندې مرض راوست ټولې په یړه باندې مړې شوې ختم شو او د هغې سره چې کوم نوکران هغه هم څه شو مړه شو ختم شو په دې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کوي چغې وی ایوب علیه السلام ورته وایي څه چل دی ولې چغې وایي وایي ته دلته منځونه کوه عبادتونه کوه هغه 2000 ګړي بیزي دي هلاکې شو تر دې چل نه وزګار نه هغه هلاکې شوې ایوب علیه السلام فرمایل انا لله وانا الیه راجعون انا لله وانا الیه راجعون زه بس الله را کړی یو د الله مال او الله واپس واغست نه پدې کې د فریاد څه خبره ده پدې کې د چغو درول څه خبره ده او الله را کړی مال او الله واپس واغستو بیا الله شکر دې په سجده باندې پریوتو نو ایوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نسل کال وروستو په 5م پوش کې د ابراهیم علیه السلام دی د مور نوم رحمت و او دا رحمت چې و دا د لوط علیه السلام لور و دا د هغه په لورګانو کې و دا ډېر وفاداره ښځه و ددو الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام باندې ډیر زیات نعمتونه کړیو هر قسمه نعمت الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام ته ورکړو مال اولاد جیداد چې څو دا ول الله ډیر زیات پریوانه ورکړیو مفسرین لیکي وي د ایوب علیه السلام زمکه چې و زمکه دا دومره زیات ځمکه چې پای کې به 1500 قلبې لګیاوي 1500 قلبې نو چې 1500 قلبې شو نو په یو قلبه کې 2 غویانو نو 1000 غویان به د ایوب علیه السلام په ځمکو کې د کروندې دپاره لګیو 1500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 1500 ټیکټرې وي د زمیندارۍ دپاره او د دې سره نوکران به هم دا قلبې به هم چلولي دومره ځمکې ایوب علیه السلام دا خو هغه ځمکې چې کومې په سم باندې وي د کروندې ځمکې وي هغه ځمکې چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي او دا ځمکې د شام په علاقه باندې وي نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس دی او څه علاقه د اسرائیلو په قبضه کې ده اوس دغلته کې ایوب علیه السلام پاتې کېدو بیت المقدس کې او اوس چې کومه علاقه د اسرائیلو په قبضه کې ده دا د ایوب علیه السلام د اوساني ځای دی او ګډې بیزي دا ورله الله تبارک دومره زیاتې ورکړې وي چې مفسرین لیکي 2000 ګډې بیزي وي تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی
وزر ګړي بيزيوي د ایوب علیه السلام 3000 اوخان او 1500 خرو دا د ایوب علیه السلام مالیتو نو د دې سره بنوکارانو مکنه دارنګي د ایوب علیه السلام و زامنو او یو روایت کې راځي و لورګانی بل روایت کې راځي 3 لورګانی دا د ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالى مال ورکړو مال خود دې موجود و ایوب علیه السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف د الله بندګي وکوله ډېر زیات عبادت گزاره ده به یو ټیم داسې نه تیر چې به د الله عبادت نه کوو مونږ به ډېر زیات کوو نیوزل فرشتو د ایوب علیه السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو چیرې د ایوب علیه السلام ډېر د الله بندګي کوي ډېر عبادت کوي د الله تبارک وتعالى دا یاد ساتئ نیک انسان چې د صفت بره په فرشتي په اسمانونو کې کوي د صفت بره په اسمانونو کې هم کیږي لکه حدیث مبارک کې راځي وی کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالى ته خوښ وي نو الله تبارک وتعالى جبرئیل علیہ السلام ته فرمای اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دی دا پلان کې بندا دا زما ډیر زیات خوښ دی تور سرم مینا وکا تور سرم سوکا مینا وکا نو جبرئیل علیہ السلام ور سره مینا شروع کی نو په وم اسمان کې چې کومې فرشتې دي نو جبرئیل علیہ السلام د وم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالى د پلان کې بنده سره مینا کوي ګوره تاسو سره مو کوي نو دوم اسمان فرشتي د شپږم اسمان فرشتو ته وي د پلان کې بنده سره الله مینه کوي تاسو ور سره وکړي نو د شپږم اسمان فرشتي د پنځم اسمان او د پنځم څلورم هغه درېم هغه دویم او د دویم هغه اول نو پس وړو اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي دا د دې انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی بیا الله تبارک وتعالى فرشتو ته وی د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه نو تاسو زما د بندګانو په زړه کې د مینا ورواچوي زما د نیکانو بندګانو په زړه کې د مینا ورواچوي نو دا فرشتي پزمک جسمره نیکان بندګان دي داغي په زړه کې د دې انسان سره ورواچي مینا ورواچي نو دا نیکان سوي الګ پلان کې سره ډیر نیک سره دی راځي چې خواله لاړ شو ملاقات پور سره وکړو راځي چې خواله لاړ شو دعا بتی نه واخلو دا سکی کنه کوي د دې په زړونو کې دا محبت دا الله ورواچوي د دې نیک انسان خو نیک انسان میات کو ښا څوک میات کو نیک انسان د نیکانو خلقو په زړونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ورواچي د بدانو په زړونو کې نه د بدانو په زړونو کې نه ځکه چې د الله تبارک وتعالى د کم انسان سره مینه شروع کی کنه نو دا سره فرشتي مینه شروع کی دا سره نیکان بندگان مینه شروع کی نو دا سره دشمنی څوک شروع کی شیطان دغه نیک بنده سره شیطان دشمنی شروع کی نو بیا چې د شیطان کم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې نو شیطان ته نفرت کوي د نیک انسان نو د شیطان چې کم ملګری دي دا بدن ندان د نیک انسان نه بیا نفرت کوي نالکه وي دا پلان کې سړی پلان کې مولا حدیث دی پلان کې مولا حدیث دی دا خبرې پسې بیا کوي کنه دا هغه د شیطان دوستان دي دوی له دا خبرې دا شیطان په دې ځای کې اچي او نیکان خلق د دې نیک بنده صفت کې نه پلان کې مولوی صاحب دسي او راځي چې دعا ته نه واخلو ملاقات له لاړ شو نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچي سره مینه کوي او د بدانو په زړه کې د دې نیک انسان دا نفرت چې دا ورله شیطان اچي دا په زړه کې ځکه دا د شیطان دوستان نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو
دا ډیر نیک بنده دی د الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي دا شیطانان چې دي دا به اسمان ته برختل دا خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېږو پیغمبري ورته میلو شو نو شیطانان بر اسمان ته ختل بند شو دغه ټیمه پر ودی بر اسمان ته ختل او د فرشتو خبرو ته به غوږ کېښودو نو دا ابلیس بر ختل او چې کله فرشتو دا صفت کو د ایوب علیه السلام نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندگی نه کوي دا غزلو روغ دی هغه چې دا نه کوي نو څه چل بکوي څومره ځمکې دی ورکړي دي څومره مال دی ورکړی څومره اولاد دی ورکړی څومره جایداد دی ورکړی هغه سره د څه شي کمی دی په زړه روغ دی نو چې ستا بندګي نه کوي څه چل بکوي ته دې دا واره دی بیا ستا بندګي وکړي هغه څه ته ضرورت نشته چې ستا بندګي کوي نو الله تبارک وتعالى ورته وفرمایل وی ازمیخ په حکم ابلیس وی او ته په ازمیخ وکړه دی بیا داسې وکړي وی ټیک شو لاړ شه او د ده چې څومره ګډې او بیزي دي زه د هغې نه خپل حفاظت اوچتوم خپل حفاظت ته اوچتوم هغه ورلمړې کوم هغه ولمړې کوم عزت ولا غمړې کده دی بستا بندگی وکي ایوب علیه السلام چې څومره ګډي بيزي وي وزره ګډي بيزي وي الله تبارک وتعالى په ټولو باندې مرز را واستول په یړه باندې مړې شي ختم شو او دا غي سره چې کم نو کران هغه شو مړ شو ختم شو پدې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواها په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کوي چغې وی ایوب علیه السلام ته وی څه چل ولې چغې وای وی ته دلته منځونه کوه عبادتونه کوه هغه وزره ګړي بيزي دي هلاک شو تر دې چل نه وزګار نه هغه هلاک شو ایوب علیه السلام فرمایي انا لله وانا الیه راجعون انا لله وانا الیه راجعون زبس الله را کړی یو د الله مال او الله واپس واغستنه پدې کې د پریاد څه خبره ده پدې کې د چغو درول څه خبره ده او الله را کړی مال او الله واپس واغستو بیا الله شکر دې په سجده باندې پرې وته دا انا لله وانا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوښه د انسان د پاره ډېره غټه تسلی ده ډېره غټه تسلی ده د بچر ته چغې وروړي ونه وي څنګه دته یو تکلیف را ورسېدو نو دوی انا لله یره الله را کړي او الله واغست د الله مالو الله واغستو زما خو به څه اختیار نو ما خو نشم نه کوله نو چې د الله اختیار وکړو الله به خپل اختیار وکړو دا غشي هغه واغستونه او وانا الیه راجعون مطلب دا دی چې یاره خیر د کو دلته رانه واغستو زه به سره بیا میلاو شم ځکه چې موږ دغه الله ته واپس کیدونکي یو سړی خو یاره راشي مې د لاسه لاړ او بس لاړ نو اوس لاس ته نه راځي نو بیا چغې وروړي او سوري وي که نه یاره مالو دا خو رانه لاړ نو اولاد دا خلال نو خزونه دا خلال نو بچی دا خلال خبر خلاص شو دی بیا چغې وروړي وي نه دی وی نه خیر به کو دل ترانه الله واغستن و انا الیه راجعون دا الله ته مونږ ټول زنال ته میلو شو کنه الته بس شو کو پلار مې وفات شوی دی نو زما د عقیده د الته سره میلو شوم کو بچی مې وفات شوی دی نو زما د عقیده د الته سره میلو شوم هغه الله تعالی زما الله لازم دا د انسان د پاره ډېره غټه صدا تسلی ده چې دی انا لله وانا الیه راجعون نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو څه وایه انا لله وانا الیه راجعون وایه په دې سره زړه ته څه میلاویږي تسلی میلاویږي ډېره زیاته دا معنی په خپل ذهن کې اوساته یاره الله را کړو د الله مال او الله واغستو او خیر د کو دلته رانه واغستو نو الته بور سره میلاو شم یو ورځ د ملاقات الته نو زړه ته سره راشي تسلی راشي
نو ایوب علیہ السلام فرمایلی انا لله و انا الیه راجعون. نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خاورې اړول شروع کړو، هغه ته خو ما وویل چې 2000 ګړۍ بېزي د هلاکې شوې، نو هغه چې انا لله و انا الیه راجعون، هغه بیا په سجده پرېوتو. ای کار خو زما دغه خو کار ونه کو، دی لاړ بیا الله له ای الله خیر دی 2000 بېزي دي پکې نه که نه 2000 ګړۍ بېزي به د هغه سره نور مال لږ دی نو خود به ستا بندګي کوي، نور مال ورسره ډېر دی نو 2000 دي پکې نه که نه. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل 1500 ځمکې چې د هغې نه خپل حفاظت اوچتوم هغه ولم هلاکو. هغه ورله دا 1500 نه دا 1500 قلبې چې په کومو ځمکو کې ګرځي، دا 1500 قلبې چې په کومو ځمکو کې ګرځي دغه ځمکې ورلم هلاکو، خپل حفاظت ترې نه اوچتومه. په ځمکو باندې طوفانونه رالو، په باغونو باندې طوفانونه رالو، باغونه هلاک شو، فصلونه هلاک شو، ځمکې کندې کندره شو، ټول هر څه ځمکې لاړې ختمې شو. بس زمینداران چې پکې کوم وو هغه هم الله واخیستلو. ابلیس بیا د یو غټ زمیندار په شکل باندې را روان دی، چغې روړې وایي وایي ته دلته کې عبادتونه کوه، هغه ځمکو باندې طوفانونه هر څه هلاک کړو. نو ایوب علیه السلام بیا وویل انا لله و انا الیه راجعون. زه بیا هم د الله شکر ادا کوم، بیا هم د الله شکر ادا کوم. بیا ابلیس الله تبارک وتعالی ته وویلو خیر دی که نه دا دې پکې نه که نه د هغه نوح مال چې څومره ډېر دی. به هر حال یو څیز خلاکېدو، خو ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغوله. نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالی له وی ګوره 2 زامنې دي او داسې ښځې دي په خپله په صحت باندې روغ دی، بیا د هغه سره څه غم دی، دا ته ته واله دی دې ستا بندګي وکړي، ځه دا اولاد ته ته واله دی دې بیا ستا بندګي وکړي. نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یوه کوټه کې وو، الله تبارک وتعالی پې زلزله راوسته، زلزله راوسته، کوټه پې کېناسته، ټول اولاد د کوټې د لاندې شو، د کوټې د لاندې شو. ابلیس په منډه منډه راغی ایوب علیه السلام ته وایي ته د الله په عبادت کې مشغول یې، په اولاد د کوټه راتاو شو، ټول مړه شو. ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون، الله را کړی اولاد او الله واپس واغستو، او زه ښه ده چې کوټه پې راتاوه شوې ده نو د دفن کولو نه یم فارغ یمه، دفن هم شو خو زما او زما د رب په منځ کې حایل مه جوړېږه، زمونږ په منځ کې فاصله مه جوړېږه، ما د خپل رب بندګۍ ته پرېږدوه، د خپل رب بندګۍ ته پرېږدوه. بهرحال د هغې نه پې سخت امتحان الله ته منظور و، سخت امتحان منظور پې و. ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی ځکه دې بندګي کوي، صحت روغ دی روغ جوړ صحت ته ورله ورکړه ځکه بندګي کوي، دا صحت ورله ته خراب کړی بیا ستا عبادت وکړي. الله تبارک وتعالی په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوست. څه مرض و؟ بس یو خطرناک مرض په الله راوست چې ورځ ته ورځ بدن خرابېدو. دلته کې څه منګړتې کیسې بیا خلکو جوړه کړي دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجي وشو، نعوذ بالله نعوذ بالله، دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده. الله تبارک وتعالی په پیغمبر باندې چېرې داسې مرض نه راولي چې خلک ترې نفرت شروع کړي، خلک ترې کرکه وکړي، داسې مرض په الله نه راولي. وی په بدن کې چینجي وشو، چینجی به ترې ورتاو شو، نو بیا به ایوب علیه السلام راواغسته، بیا به یې په زخم کې کېښود چې الله د ده دلته روزي مقرر کړې ده، نو دی چېرته ځي؟ دا منګړتې کیسې دي، دا خلکو ځان نه جوړې کړي کیسې دي، داسې نه. مرض پرې راغی، څنګه مرض و؟ خطرناک مرض و. ورځ ته ورځ د ایوب علیه السلام بدن خرابېدو، حتی تر دې پورې چې ایوب علیه السلام دې حد ته ورسېدو چې نه ګرځېدی شو نه کېناستی شو، چې دا ډېر زیات کمزوری شو، ډېر زیات کمزوری شو.
بعض روایتو کې راځي وي څلور ښځې وي، څلور ښځې وي. یوه ښځه یې راله، یاره زه ستا سره نور ژوند ځکه نشم کولی چې ته کمزوری شوې د ګټې وټې نه نو زه به تا سره څه کوم. بله راله بهرحال دریو ښځو ته یې رخصت ورکړو. په آخر کې چې د لوط علیه السلام کومه لور وه رحمت یې نوم و، هغه یې راوغوښته زما نه خو دریو وړو ښځو اجازت واغستو خو زه خو په کټ پروت یم، زه ستاسو هېڅ حق نشم ادا کولی. نو یاره چې تم لاړه شي نو ستا حق به ضایع کېږي زما نه. هغې ورته وي چې ته مالدار وې زه ستا بیبي ومه، ته په صحت روغ وې زه ستا ښځه ومه، زه ملک ومه، زه بادشاه ومه، نن ته په کټ پروت یې، ته فقیر یې، ملنګ یې، غریب یې، زه به مزدوري کوم او تاله به یې راوړم. ستا نه په دې سخته کې نه جدا کېږم. دا نه چې زه سر په ښه وخت کې وم په بد وخت کې به ستا سره سات پرېږدم، زه به نه کوم. دا د لوط علیه السلام کومه لور چې وه د ده چې بیبي وه دا به سحر وتله مزدورۍ لره، مزدوري به یې کوله ټوله ورځ. نو چې ماښام به راله نو دله به یې خوراک مراک راوړو پیسو باندې، ده ته به یې خوراک ورکو، لږې پیسې به یې ترې پرېښودې، نوره چې کومه مزدوري به یې کړې وه هغه به یې د الله په نوم خیرات یې ورکړه. سهار به مزدورۍ له وته، ماښامه پورې به یې مزدوري کوله، بیا به یې د خدمت کو. یا هغه وه چې بادشاه وه ملکه وه او یا هغه وه چې مزدوري به یې بار کوله. د الله تبارک وتعالی امتحانات بیا عجیبه امتحانات دي، داسې سخت امتحانات د الله طرفه راځي. چې ډېر زیات کمزوری شو ایوب علیه السلام او د ناستې پاستې نه ووت، نو یوه دعا یې الله ته وکړه، وی الله صرف زما د ژبې حفاظت وکړه، ژبې ته راله الله سم ووایه، نو ژبې ته راله الله سم ووایه ځکه چې په دې ژبه باندې زه تا یادوم. نو ژبې ته راله سم ووایه چې ستا ذکر پې کوم، نور ستا بدن دی، ستا امانت دی، څه چې ورسره کوې الله ستا مرضي ده. نو ژبې ته راله سم ووایه. د ایوب علیه السلام ژبه روغه وه الله به یې پې یادو. یوه ورځ یې ورته دا بیبي وی حضرت 18 کاله دې وشو چې بیمارې، ځکه د ایوب علیه السلام د بیمارۍ موده 18 کاله وه او دا بیماری پې راغلې وه د 80 کالو په وخت کې. نو دې ورځ ورته بیبي وي حضرت 18 کاله په کټ باندې پروت او زه درته وایم چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکړي، نو ته د الله نه دعا هم نه غواړې، الله ته سوال وکړه چې الله صحت درکړي که نه. نو ایوب علیه السلام ورته وفرمیل وی بیبي دا راته ووایه چې زه څومره وخت روغ وم، الله صحت ماله څومره وخت راکړی وی 80 کاله. وی چې 80 کاله را باندې الله بیماري ولګوي نو پس حساب به برابر شي. 80 کاله الله صحت راکړی دی، اوس صرف 18 کاله بیماري راله، زه الله ته ژړا فریاد وکړم، نو زه شرمېږم چې زه الله ته وایم چې الله په ما تکلیف دی، ما ته شرم راځي. الله تبارک وتعالی به راته وویلې چې دا 80 کاله مې چې دا صحت درکړی و هغه درنه هېر شو څو، زه نشم ویلی، زه نشم ویلی. په کټ باندې پروت دی، بیمار دی، سخت تکلیف دی پې. خو په دې 18 کاله کې د ایوب علیه السلام په خولې باندې به الفاظ دا وی احمدک رب الارباب. تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړي دي، احمدک رب الارباب، اے د بادشاهانو بادشاه زه اوس هم ستا ثنا صفت کوم، زه اوس هم ستا نه ناامید نه یم، ستا صفت کوم. الذي احسنت الی، الله تا په ما باندې ډېر احسانات کړي دي، ډېر احسانات را کړي دي. تا مال را کړی دی، تا مال اولاد را کړی دی. الله د هغې مال او اولاد د محبت ته وجه زه ستا نه لږ غافل وم. الله زه اوس هم ستا حمد بیانوم، ستا صفت بیانوم، مال دې هم را کړی و، اولاد دې هم را کړی و،
دا هغه مال او اولاد د وجه نه به الله زستانه غافلومه الله چې هغه مال درانه واس هغه اولاد درانه واغستو اوس خو زه تا ته فارغ شوم اوس زه تا ته فارغ مستحقل بندگی کولی شم مستحقل عبادت کولی شم ایوب علیه السلام به دا الفاظ ویل په خوله باندې یو ورځ دا ښځه بار ته وتې وه مزدورۍ لره ابلیس د ځان نه طبیب جوړ کړی ډاکټر جوړ کړی دی په لاره باندې روان دی د هغې حلیې خپله کړې ده دا ښځه ورته وایي ته طبیب ډاکټر یې هغه ورته وایي او یاره زما یو بوډا خاوند دی او ډېر وخت یې په کټو شو که د هغه علاج دې وکړو نو ډېر ښه به یي ډېر ښه به یي ته ډاکټر یې هغه ورته وایي زه به له دوایي درکړم او فوراً به د هغې سره جوړ شي روغ رمټ به شي د هغې سره نه درنه پیسې علمه ځکه تاسو غریبي ده په دې جنګل کې پراته یې څه شی خو شته دی نه پیسې میسې درنه نه علمه هېڅ تر دوای پیسې درنه هم نه علمه یو کار به کوي وی کم وی چې کله د خاوند جوړ شي نو دا به ته وایي چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کو دا خبره به کوي ته به وایي چې دا دې ډاکټر جوړ کو دا خبره به کوي بس نور در پیسې میسې نه علم ښځې ورته وي ټیک ده که نه دې کې څه خبره ده ګوره دوایي ډاکټر ورکوي خو شفا څوک ورکوي الله ورکوي په دې دوایانو کې د اثر چا ایښی دی الله ایښی دی دا ډاکټران چې کومې دوایانې او دا هر څه چې ورکوي په دې کې د اثر د صحت چا اچولی دی الله تبارک وتعالی اچولی دی د ابلیس ورته وي ته به داسې وایي چې دا تا جوړ کړو نو ښځې ورته وایي ټیک ده که نه صحیح ده راځه زما خاوند علاج وکړه راوستو کور ته چې راغلی خاوند ته وایي طبیب مې راوستی دی او ډېر تکړه دی ستا علاج کوي او پیسې مایسې هم نه لري ډېر ښه سړی دی خو صرف دا یوه خبره کوي چې کله دی جوړ شي ته به وایي چې دی تا جوړ کړو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رزیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړی په اسمانونو کې دا خو هغه رزیل دی دی چې وایي دا تا جوړ کړی دی خو زمونږ د الله نه واسطه کټ کوي دا خو هغه رزیل دی نو غوسه وله ورله او خفه شو چې ابلیس زما دروازې ته راورسېدو ابلیس دومره جرأت وکړو چې زما د ښځې سره خبرې وکړي نو غوسه شو نو ښځې ته یې وي که نه یاره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکوي خو که جوړ شوم نو سل لختې به دې ومه سل لختې به دې ومه دا الفاظ یې د خولې نه ووتله زه به دې سل لختې ومه اوس د هغې پکې ګناه نه وه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته راورسېدو نو بس په دغې ټایم کې الله ته دعا وکړه په دغې ټایم کې دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته را دننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچتئ نو وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله ته یې چغه کړه الله صحت راله راکنو ابلیس مې کور ته راځي الله هغه رانه تمه پیدا شوه ایوب واذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم او دا نه چې الله تا بیمار کړی ما او تا را باندې بیماري راوستې ده او الله ما ته یو تکلیف را رسېدلی دی نو مسنی الضر ما ته یو تکلیف راغلی دی نو الله دا به رانه ته لرکوي الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل ارکض برجلک دا ځمکه په خپله خپه باندې ووخه چې ځمکه په خپله خپه باندې ووخله بس د هغې نه اوبه را روانې شوې الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل ایوب په دې اوبو باندې ولامبه پې او وسکتې ایوب علیه السلام د هغې اوبو نه وسکلي او ویلامبل پې چې څنګه یې پې ولامبل د 20 کالو ځوان ترې نه جوړ شو جک جوړ شو بیماري لاړه هر څه ختم ښکلی ښایسته ځوان ترې نه جوړ شو بیماري پکې په څومره وخت راغلې وه یا کالو بوډا و چې بیماري پې راغلې وه الله ترې 20 کالو ځوان جوړ کو الله قادر ذات ته هر څه کولی شي هر څه کولی شي ښځې د کار نه راله څه ګوري چې په کټ کې اوس د 20 کالو هلک ناست دی لکه ته دلته څه کېدل خو زما خاوند پروت هغه څه شو
بوډا و مریض و په کټ نه پاسېدی نشو ګوره چې چېرته شرمخانو رانه وړی دی کو څه شو زما خاوند ایوب علیه السلام ورته مسکی شو ته خپل خاوند پېژنې او پېژنم که نه بوډا خراب دی داسې کمزوری دی دلته پروت دی هغه بوډا چې دی وي هغه ستا مخې ته دا ځوان ناست دی الله ورله صحت ورکړی دی الله تبارک وتعالی ښه زم ځوانه کړه الله تبارک وتعالی ورله اووه زامنو هغه ورله دوچن کړو نو چې اووه دوچن شي نو څو زامن الله ورکړو څوارلس لوڼه ورله هم دوچن ورکړي مال چې څومره هلاک شوی هغه هر څه ورله ډبل الله ورکړو دوچن په دوچن دی ورله الله تبارک وتعالی ورکړل یو ځل ترې نه ښځې تپوس کو وی ایوبه د مصیبت ورځې در باندې هم راغلي دي او د راحت ورځې هم رالې هسې کومې ورځې ښکلې وي ایوب علیه السلام ورته وی یاره د مصیبت هغه ورځې ډېرې ښکلې وي د بیمارۍ هغه ورځې ډېرې ښکلې وي د تکلیف هغه ورځې ډېرې ښکلې وي ښځه ورته وي څه عجیبه خبرې کوې اوس ښایسته ځوان یې الله صحت درکړی ته د بیمارۍ ورځې ښکلې وي نه که نه د هغې تکلیف په ورځو کې به زه خپل محبوب یادولم په 24 غنټو کې به یو ورځ زما نه الله ضرور تپوس کو په 24 غنټو کې به ما ته الله اواز کوو ایوبه څنګه یې ایوبه څنګه یې ما چې به هغه اواز واورېدو سبا به ما د هغې اواز انتظار کو شپه ورځ به په ما باندې هغه وتل په دغه انتظار وتل چې ما ته به زما رب اواز کوي چې ایوبه څنګه یې نو چې بیمارو ما ته به زما رب اواز کو ایوبه څنګه یې اوس چې صحت مې ومونته الله مې تپوس نه کوي هغه اواز نشته دی هغه د تکلیف اواز ډېر خوږ و نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف و نو چې هغه په ډډه وختېده نو خپل الله ته وایي چغه واله وا رب زما یا رب زما وی ما باندې هغه ورځې ډېرې ښکلې تېرېدې ځکه ما ته به زما رب اواز کوي چې ایوبه څنګه یې ایوبه څنګه یې 18 کاله بیماري تېره شو خو ایوب علیه السلام د خپل رب هېر نه شو د خپل رب ناشکري ونه کړله په دې دا زمونږ ده او کومه دعا غوښتې وه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین د دې وجې نه علما لیکي وایي د لاعلاج مرض دپاره دا بهترینه وظیفه ده بیماري در باندې راغلی تکلیف در باندې راغلی دی ډاکټران درته دوايانې لیکي اثر در باندې نه کوي په کټ پروت بس خپل رب ته چغې وخه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین رب زما ما ته تکلیف را رسېدلی ته را باندې رحم وکړه ځکه ته ډېر رحم کوونکی یې دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته به الله شفا ورکړي ما تا ته به الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی نو چې کلم بیمار شي په بیمارۍ کې دا دعا غواړه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې موږ ته تاسو ته الله تبارک وتعالی ښودلې ده نو په بیمارۍ کې دا وایه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین نو تکلیفونه به راځي په ژوند کې مصیبتونه به راځي موږ به څه کړو چې معمولي غونته مشکل را باندې راشي که نه بیا د خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه د کفر الفاظ وي د کفر الفاظ وي نعوذ بالله نعوذ بالله مخکې ورځو کې مې د وطن متعلق اورېده چې ته غم پرې راغلی په جړا کې به دا خبره کول چې زما سره به زما الله نور سي چلو کړي چې څه کوله خو یې وکړو نور به را سره سي چلو کړي نور به ما سره سي چلو کړي نعوذ بالله هسې دا الفاظ دا انسان کفر ته رسوي انسان کفر ته رسوي دا مصیبتونه به راځي دا تکلیفونه به راځي دا غمونه به راځي په دې باندې به صبر کوي ایوب علیه السلام ځان ته را یاد کا او دا انسان چې د ګوره چې څومره مصیبتونه راځي که نه دومره به ته جوړېږي ابراهیم علیه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د هغې نه ابو الانبیا وګرځېدو د پیغمبرانو نیکه وګرځېدو پلار وګرځېدو څومره تکلیفونه پرې راغلي دي
دا زمیدار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونو نه دا څانګې وي او تبرګۍ راغستې دا ونې دا څانګې بانګې وي څومره ښایسته ښایسته ونې دی ته څه شیزونه جوړ کړي خرابې نه کړي څانګې تی ونې سونډسې بونډسې ونې ته جوړې کړي ښه دې ونه کې چې دا خاختراشي نه کړي دا ونه جوړېږي دا نه جوړېږي خو چې دا خاختراشي پکې وکړي نو دا ډېره ښایسته جوړه شي بیا تکلیفونه به په مسلمان باندې راځي مصیبتونه راځي دا خاختراشي ده چې د باندې څومره مصیبتونه راغله دی به دومره الله ته نږدې شي ښکلی انسان به بیا جوړ شي چې مشکلات پې نه راغلي دی نه جوړېږي ښه نو مشکلات به راځي په ژوند کې تکلیفونه به راځي په هر حالت کې به د الله څه ادا کوو شکر هر حالت کې به د الله څه ادا کوو شکر الحمدلله الله تا راوستي او ته به یې لرکوي الله تا راوستي دي او ته به یې لرکوي